اولنې سوال دا دی چې په غزوه بدر کې د مسلمانانو سره څومره اوښانو څومره اسونه وو؟ 2 ورسه آس پې وي او 70 ورسه اوښان. جواب بالکل درست. ماشاءالله. بل سوال دا دی چې په غزوه بدر کې د مسلمانانو تعداد څومره وو؟ 313 315 317. جواب بالکل درست. ماشاءالله. ها په غزوه بدر کې څومره مسلمانان شهیدان شوي؟ 14 مسلمانان شهید شوي. جواب بالکل درست. ماشاءالله. بل سوال دا دی چې په غزوه بدر کې الله تعالی په څومره فرشتو باندې د مسلمانانو مدد کړو؟ 10,000. جواب بالکل غلط. طلحه تا ته درځي څه شی دی؟ 1000. جواب بالکل درست. ماشاءالله. بل سوال دا دی چې په غزوه بدر کې د کافرانو تعداد څومره و؟ 1000. جواب بالکل درست. ماشاءالله. بل سوال دا دی چې په غزوه بدر کې شیطان د چا په شکل کې راغلی و؟ سراقه بن مالک بن جحشم. جواب بالکل درست. ماشاءالله. بل سوال دا دی چې په غزوه بدر کې ابو جهل چا قتل کړو؟ معوذ او معاذ. جواب بالکل درست رضی الله عنهم ورسره وایي. خام بل سوال دا دی چې په غزوه بدر کې څومره مشرکین مړه شوي مردار شوي؟ 70 مشرکین پکې مړه شوي او 70 پکې قید شوي. جواب بالکل درست. ماشاءالله. بل سوال دا دی چې غزوه احد کله پیښ شوې وه کله راغلې وه؟ 3 هجری. جواب بالکل درست. بل سوال دا دی چې د رمضان المبارک روزې کله فرض شوي او صدقه فطر کله فرض شوی؟ 2 هجری. کله؟ 2 هجری. جواب بالکل درست. ماشاءالله. غزوه احد کې د مسلمانانو تعداد څومره و؟ 1000. یو کس. 1000. جواب بالکل درست. اخیرنی سوال دی د هار او جیت فیصله به د دې نه کیږي چې په غزوه احد کې د کافرانو تعداد څومره و؟ په غزوه احد کې په غزوه احد کې د مسلمانانو تعداد 1000. جواب غلط. طلحه 3000. جواب بالکل درست. ماشاءالله. خان اوس د فیصلې انتظار وکړئ چې څوک یې ګټي. جی صحیح. نو زهیب وګټله ما تپوس د کافرانو تعداد کړو طلحه ووایو. صحیح. نو چا وګټله؟ زهیب وګټله. نو زهیب لاس چوت کړه چې خلک دی ویني چې زهیب وګټله او زهیب خپل انعام د کیمرې د مخې وصول کا تناول فرمای. ماشاءالله. ماشاءالله. پقلاره شابه چې مقابله وګټي خو بس بیا دې ګټلي نو. شابه